سلام می قبول کړئ. محمود الله خان افریدی یم او دا ټیم موجود یم په پاک افغان پوله تورخم ګیټ باندې. ما نه وروستو چې کوم گاډی تاسو وینئ دا د افغان مهاجرینو گاډی دی کوم چې د پاکستان نه افغانستان ته روان دي. د پاکستان وفاقي حکومت چې کومه فیصله کړې ده چې تر روان 30 اکتوبر پورې د افغان مهاجرین په رضاکارانه تور باندې پاکستان پریږدي. د هغې په سلسله کې تر اوسه پورې 48 کډې افغانستان ته تللي دي. نن هم 18 کډې لاړلې چې په 69 رکونو کې د هغې سامانونه بارو او دا سلسله شوري ده که را روان ورځو کې به دا نوره هم تیزیږي. په دغه ټیم کې موږ سره افغان مهاجرین وروڼه هم موجود دي. د هغوی نه به پوښتنې کوو چې هغوی څه ستونزې لري او په پاکستان کې څنګه وخت تیر شو. مجاهد د افغانستان اوسېدونکی یم، ولایت مې لغمان ده. دلته هم انشاءالله هر څه نه راځي یو، نو بس دا د قسمتو لوبې دي. نو اوس به ځو وطن ته، هلته هم خوشحاله یو انشاءالله. هلته هم اوس امن ده، هلته هم خوشحالي ده. دلته دې الله پاک دې هم خوشحاله لري او موږ دې هم خدای خوشحاله لري. نو انشاءالله څه خبره نشته ده. اوس بس په خپله خوشحالۍ په خپله مرضۍ روان یو. کډه ده موږ سره کډه ده. زموږ ورور مې ده، ما تره زامن دي، نو ټول روان یو. نوم الماس ده او په پاکستان کې اوسېدلم پر چاکوال کې پنجاب کې او اوس روان یم جلال آباد ته. جلال آباد نه مخکې زموږ لغمان نومېږي، لغمان ولایت نه. بس د پاکستان له حکومت نه چې څومره ووایم موږ ته خوشحاله یو. په دې چې ډېر ښه وخت هم پکې تېر کړی ده، تقریبا 15-14 کاله موږ تېر کړي. ښه وخت هم پکې تېر کړی ده او چې اوس خپل وطن ته روان یم خو هغه خو بیا بېله خوشحالي ده، نور هم خوشحاله یو. په دې ته دا خو اوس بهتره خبر ده چې نن یو که سبا یې ځو به خپل ملک ته به ځو. خو دومره دی چې هغه مهلت ډېر کم و. موږ چې په واپسي م راتللو ډېر کم مهلت یې موږ ته راکړی و، خو بیا هم خوشحاله یو چې هغه خپل ملک ته روان یو. مشکلات خو زموږ ډېر دي. په دې مشکلات دي چې موږ که دلته هم ویو د دې ځای حکومت نه هم دا غواړو چې دا بارډر باندې په موږ ته لږ اساني راشي او اخوا ته له هغې حکومت نه هم غواړو چې موږ سره مرستې وشي. موږ سره په دې چې زموږ اقتصاد ډېر کمزوری ده، هېڅ کور نه لري. زه خپله زه درته خپل ځان ووایم چې په اسمان ستوری نه لرم او په ځمکه د هغه خبره سوری نه لرم. بس هغه الله تعالی ته خپل ځان حواله کړی دی چې څه الله تعالی ته منظور یې هغه به موږ پرې وکړو.